السلام علیکم ملګرو دا د سفیان مقیم د ویسټ انډیز خلاف پنن میچ کې د بالینګ پرفارمنس ته کم چې تاسو له سکرین باندې ښکاری په دې باندې ډیر سره خبره کوو خو د سفیان مقیم د دې ویډیو شیر کولو مقصد صرف دا دی چې سفیان مقیم سره پاکستان کرکټ بورډ ډیر غټه نا انصافي کوي ډیر غټ زیاتې ور سره کوي چون کې دا یو ډیر ټیلنټډ کھلاډي دی یو ډیر اهم کھلاډي دی نوجوان کھلاډي دی راتلونکي 15 کال د پاکستان د لپاره د خپل سرویسز ورکول شي خدا بد مرغه یو خوشاداب خان چې کومه ګروپ په ټیم کې نو شاداب خان کچره د په ټیم ته تر اولی سفیان مقیم نو شاداب خان با ډراپ کې او شاداب خان د ټیم نه ډراپ کول چې کوم د انجری په وجه خو د ټیم نه ډراپ ته خو د انجری نه علاوه کچره هغه فټ فاټ ونو دغه د ټیم نه ډراپ کېدل مشکل و ځکه چې دا خو یو تعلقات دي یا وسخر بابا چې کم د سکلین مشتاق دا هم پاکستان کرکټ بورډ کې تعلقات دي نو دا غړ ډراپ کېدل ټیم نه ډیر زیات ګرانو او دا غړ ډراپ کېدل نو اله بده ټیم کې شاملې دلو کچره هغه په ټیم کې وینو بیا د ټیم ته نشریات لې دنه مخکې اسامه امیر هم یو تکړه کھلاډي چون کې غلا 2023 اوډی ورلد کپ کې چې کم په انډیا کې مکمل او شی وخو ډیر خراب پرفارمنس پاره کې کړو اسامه امیر بالینګ کې هم په بیټینګ کې هم چون کې هغه یو ټیلنټډ کھلاډي دی د بد مرغه بد قسمتي به و چې په هغه ټورنمنت کې هغه کلیک نشو خو هغه هم یو خو کھلاډي او هغه سره په دې وجه زیاتې کې دوه کنسستنټلی هغه موقع په دې وجه نه ملاوي دا چې شاداب خان ګورو په ټیم کې ناستو جی شاداب خان بغیر سے د پرفارمنس په ټیم کې شاملو بغیر سے د پرفارمنس هغه ټي20 وایس کپتان هم جوړ کړل شوی چون کې کپتان جوړېدو خلکو په تنقیدونه کول نو بیا پی سی بی د سلمان علي کپتان کو هغه ورسره وایس کپتان جوړ کړو خو بیا هغه د اوګي انجری راغی چې دغه په وجه د ټیم نه سلور میاشتو له بهر شوی دی نو ځکه سفیان مقیم له مکمل شو سفیان مقیم نه مخکې ابرار احمد دی ابرار احمد هم هغه رنګ خاص پرفارمنس نه دی ورکړي نو ابرار احمد او سفیان مقیم ټیم سره ټریول کوي خو سفیان مقیم ته ډیره کمه مکمل اویږي سفیان مقیم له چې کلم مکمل او شوی دی نو هغه دغه رنګ پرفارمنس کړي ګوره ویسټ انډیز خلاف د سلور اور کړی دی په دې سلور اورو کې د یو وکټ ایشتلې دا او رنزونه کتا سو ګره نو ډیر کم رنزونه ورکړي دي په ډومبنی اور کې سلور رنز ورکړي دي په دویم اور کې 3 رنز ورکړي مطلب 2 اور 7 رنزونه شو بیا په دریم اور کې سکور لګ زیات ورکړي دي یو وایډ کړي دي دوه سنگل ورکړي 9 رنزونه ورکړي دي نو 9 او 7 چې کم سونه شو 9 او 7 سومره شو 16 رن شو په درو اورونو کې 14 رنز د ورکل بیا اخرنه اور چې کم د کوټیو سلورم اور هغه کې هم د 3 رنزونه ورکړي یو وایډ کړي دي سلور رنزونه ورکړي نو 16 او 4 20 رنزونه د په سلور اورونو کې ورکړي او یو وکټ هم ایشتلې ده نو دا یو ښه پرفارمنس دی او دا کچره د ټیم کې کنسستنټلی شامل شو ټیم کې د موقع ورکړل شو نو د خپل پرفارمنس کې امپروومنت راوسته شي ډیر ښه طریقې سره نوجوان کھلاډي دی سکلفل کھلاډي دی ټیلنټ پکشته دی نو ځکه زویم چې د سره پاکستان کرکټ بورډ زیاتې کوي چې د موقع نه ورکړي د کنسستنټلی موقع ورکول پکار دي تاسو د حواله سره سره لري تاسو هم د حواله سره خپل رائے مو سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ